बेदा मान شان واجب تعالی نه متصور بالکنا بکنی بالوجه بوجی بیا دې دوه معنی وي یو تفصیلا یو اجمالا تفصیلا تصور خو نشته اجمالی تصور وو بل لا تصور چې مجهول او هو زمير نه حالي دام مخ کې تیر په لکان دی واجب تعالی کې لا یو تصور چې د ذات نه متصور چې ذهن کې حاصل دې تصور نه مراد بالکنا بکنی ده بالوجه بوجی نه ده دغه واجب تعالی تصور بالوجه بوجی خو جایز ده په صفات سره چې صفات ورته اعلی کې صفات ذریعہ سره واجب تعالی تصور وکي دا تصور بالوجه ده یعنی په سبب دي صفات یا خدای پاک تصور وکي یو تصور بوجی ده چې دي صفات تصور وکي دا ټیک ده خلای تصور واجب تعالی نه ده متصور بالکنا بکنی دا خبره تیره بالکنا دی الله تصور جایز نه ده بالکنا نه په سبب د ذاتیاتو د واجب تعالی پر ذاتیات محال دي کنه ترکیب واجب تعالی کې محال ده ذاتیات واجب تعالی پر محال ده ترکیب پکې محال ده دی وجنه تصور بالکنا جایز نه ده دا سے تصور بکنی تفصیلی اب بکنی اجمالی تصور بکنی تفصیلی دا ذاتیات و تصور ہوتے علم په مقصد کې بکنی چې په سبب د کنه تصور کې هی د کنه تفصیلی کنه یعنی ذاتیات دا محال دی لا بکنی واجب تعالی تصور بکنی نه کېږي چې په کنه تفصیلی سره چې ذاتیات تفصیلی دي هی دا کنه حاصله کې دا جایز نه ده ځکه واجب تعالی پر کنه ستنه تفصیلی واجب تعالی پر اجزا نشته کنه خلاص ده بل تصور بکنی اجمالی و چې دا ما بل ورځ ویلا بکنی اجمالی په سبب د کنه اجمالی چې ذات ته واجب تعالی ده هی تصور د ذات ته واجب تعالی وکي دا بکنی اجمالی ده یعنی ذات ته واجب تعالی ذهن ته حاصل کې بس دا به کني اجمالی ده ځکه به کني اجمالی څه معنا چې په کني اجمالی سره هی د کني اجمالی تصور څنګه وکي یعنی کنه اجمالی ذهن ته راوړي ذات اجمالی ذهن ته راوړي علم په مقصد کې دا تا په کني اجمالی د کني اجمالی تصور څنګه دی وکړه لولل کنو اجمالی کله کنه اجمالی نه وای لما تصورنا دا هم تصور نه شو کولای د ذاتی اجمالی دا معنا د تصور به کړی دا چې په کنه اجمالی سره د کنه اجمالی تصور کی یعنی ذاتی مجمل دی الله ذهن ته حاصل کې علم په مقصد علم په دراوړي په دې به کنه اجمالی باندې ادا به کنه اجمالی ذاتی مجمل دا من حیثیه کی علم قیام کی علم په من حیثیه مقصد کی دا به کنه اجمالی ده دا تیر شو دا احتمالات تیر شو چې له تصور مجهولی شان نه حالي بالکنا بکنی بالوجه بوجی تفصیلا تصور جایز نه ده اجمالا جایز و چې هو زمین حال کې لا تصور واجب تعالی تصور نه کېږي بالکنا بکنی بالوجه بوجی خو کېږي چې په صفاتو د الله تصور وکړي یا صفاتو تصور وکړي دا خو ټیک ده خو بالکنا بکنی نه کېږي کتا ویلو چې بالکنا خدا دا چې په ذاتیات واجب تعالی حاصل کې لکه مونږ حیوانات سره انسان حاصلو واجب تعالی پر ذاتیات محال دي کنه ترکیب نشته پکې یو بکنی دا چې په کنه حاصل کې بیا دا یو تفصیلی ده چې په کنه تفصیلی حاصل کې کنه تفصیلی سره ذاتیات دي چې په ذاتیات حاصل کې څنګه حاصل کې یعنی ذاتیات حاصل کې ذهن تا علم په مقصد کې په قیام کې بس دا به کني تفصیلی ده یو به کني اجمالی ده چې ذات ته واجب تعالی حاصل کې ذهن تا علم په مقصد کې دا نشي کېدای چې واجب تعالی ذات حاصل شي ذهن کې دا معنا ده به کني اجمالی چې په کني اجمالی سره چې ذات تا هی دا ذات حاصل کې
یعنی ذات حاصل کې علم په مقصد کې نو دا تا په ذات حاصل کړ ځکه که ذات نه خو بیا خو تصور نه شو کوای دا تیر اوس دا ته احتمالات تیر اوس کله تصور صيغه د معلومي اهو ضمیر نه حالي اوس دا معنا لا يتصور پالکون دی واجب تعالی کې چې دا نه کوي تصور الاشیاء لا يتصور الاشیاء واجب تعالی تصور د اشیاء نه کوي یعنی چې علم په د کائنات راوړي په واسطه د صورت حاصله سره دا نه د جایز ولې ځکه علم په واسطه د صورت حاصله دا خو علم حصولی ده خو علم حصولی دی ته وایي چې په واسطه د صورت سره علم د واجب تعالی خو علم حضوری ده دیو جن لا تصور واجب تعالی تصور د اشیاء نه کوي چې اشیاء صورت ذهن ته واجب تعالی صورت حاصل کی د کائناتو علم په کائنات په واسطه صورت سره حاصل کی دا څه نه واجب تعالی صورت ته نه محتاج ولې علم په واسطه صورت علم حصولی ده علم د واجب تعالی علم حضوری ده دیو جن واجب تعالی علم په واسطه صورت سره نه ده اوس واجب تعالی علم حضوری ولې ده ځکه علم حضوری درې علاقې غواړي واجب تعالی په خپل ذات علم حضوری ده په علاقې د عینیت ځکه واجب تعالی سره خپل ذات عین ده کړه نو چې خپل ذات عین ده خو خپل ورته حاضر ده خپل ذات عینیت له وجه خپل ذات ورته حاضر ده نه به صورت خو غلط ده صورت خو یو ادنا مرتبه ده چې ذات خپل حاضری عالم ده نو صورت خو لغوه ده دارنګه یا علم حضوری په علاقې د نعتیت چې صفات ورته حاضری یا علم په علاقې د علتیت معلولیت یو شی معلول دی واجب تعالی نو بس دا ورته حاضری کنه ځکه معلول ماهیتن وجودن د معلول ماهیت وجود دواړه محتاج علت ته نو چې دواړه محتاج علت ته خو علت سره وی کنه محتاج خو به د محتاج نه راضي نو علم حضوری یا پاراکې د علتیت معلولیت سره واجب تعالی علت ته ټول کائنات معلول دي ا معلول کې قاعده ده چې ماهیت وجود دواړه محتاجی علت ته ا محتاج خو به د محتاج نه راضي محتاج خو د محتاج نه په قدرت تامه کې نو دا ټول کائنات واجب تعالی ته حاضر دي چې محتاج دی واجب تعالی ته ماهیتن وجودن دی وجه علم دی واجب تعالی علم حضوری ده یعنی صورت ته ضرورت نشته خدا خپل حاضر دي دی واجب تعالی لا تصور د تصور الاشیاء نه کوي او سوال دا ده چې توای واجب تعالی علم علم حضوری ده په خپل ذات علم حضوری ده علاقه د عینیت لوجه بس عین ده الله پاک خپل ذات سره عین ده نو بس خپل ذات خپل ورته حاضر ده صورت لغوه صفات خپل ورته حاضر دي نعتیت لوجه ځکه صفات به د موصوف نه راځي صورت منځ کې لغوه کائنات خپل ورته حاضر دي د معلولیت لوجه چې مایه ته وجود کې محتاج دی الله ته صورت منځ کې لغوه ته وای دا علم حضوری ده نه معنی چې دا علم حضوری ده په ممکناتو ولکه په ممکناتو علم حضوری علتیت معلولیت لوجه نو یا لازم شي نو لازم شي استکمال بالغیر ایوه واجب تعالی په غیر کامل شي والطالبات ایوه خبره یا لازم شي قدم د عالم یا به قدم د عالم راشي والطالبات یا لازم شي نسبت لا علمی واجب تعالی ته والتالي باطل یا بلازم چې حدوث دی واجب تعالی والتالي باطل دا څلور توالی رااله حاصل دا چې توای چې علم دی واجب تعالی په ممکنات حضوری ده معلولیت لوجه چې دا ممکنات معلول دي ا معلول محتاج علت ته ماهیتن وجودن ماهیت کې محتاج وجود کې محتاج بس علت سره یې کنه
محتاج خو به د محتاج نه نه بس علت تخپل حاضر دي صورت منځ کې لغوه ده بس دا ممکنات الله پاک پته معلوم دي ماهیت کې محتاج دي وجود کې محتاج دي الله ته محتاج به د محتاجونه نه راضي بس الله سره دي دی وجه الله ته حاضر دي نو الله علم حضوري نه منو دا چې الله علم په ممکنات حضوري ده و الا لازم شي استکمال بالغیر واجب طلب په غیر کامل شي یو والطالبات ځکه استکمال بالغیر دا خو دلیل د امکان ده چې په غیر سره کامل کېږي ابل چانه کمال اخلي دا دلیل د امکان ده یو یا بلازم چې قدم دی عالم دعا یا بلازم چې نسبت لا علمی واجب تعالی ته درې یا بلازم چې حدوث ته واجب تعالی سلور والتالي باطل فالمقدم اسمه دلیل ملازمه ستوایه چې علم دی واجب تعالی په کائنات حضوري ده پالا کې د معلولیت سره بس د کائنات ورته حاضر دی الله ته ولی ماهیتن وجودا محتاج دی الله ته نو الله ته حاضر دی نو علم په ممکنات حضوري ده نو موږ وایو دا غلط ده ځکه دا قاعده ده په علم حضوري کې چې علم عین معلومي خدا مخکې ورته ځکه علم دوه قسمه ده یو مبدل انکشاف یو شرط الانکشاف علم عین معلومي علم خو عین معلوم نه یعنی علم په معنا د شرط الانکشاف عین معلومي دا ټیک ته ځکه چې معلوم حاضر عالم ته کنه دا حضور د معلوم شرط ده نو دا علم په معنا د شرط الانکشاف سره دا علم مجازي ده اصل علم حقيقي خو علم د په معنا د مبدل انکشاف چې علت کشف نو علم د الله دوه قسمه ده یو علم په معنا د مبدل انکشاف ته ایو علم په معنا د شرط الانکشاف ته مبدل انکشاف خو دې ته وایي چې دا اصل د کشفي یعنی کشف د سره راځي لکه نور سره کشف راځي ایو علم په معنا د شرط ته یعنی دا مبدا نه اصل نه کشف خو شرط کشفي چې هغه حضور المعلوم لدل عالم چې معلوم به حاضر عالم ته کله دا شرط کشف ته اوس معترض لا څه وایي چې توای چې علم د واجب تعالی په کائنات حضوري ده او دا قاعده ده چې علم حضوري عین معلومي نو علم د واجب تعالی عین کائنات دي به خو استکمال بالغیر راغی اگر کدلته غلا وکړه کیسه پټ کړه استکمال بالغیر خو پس راځي چې مبدل انکشاف دا کائناتي دا کمال ده دا علت کشف ہونے دا خو شرط دی معلوم حاضر در شرط دی انکشاف دی دا مجازن علم ده حقیقی علم خو نه ده خودل ته کیسه ده پټې معترض کړي بس دا څه وایي چې علم د واجب تعالی په ممکنات حضوري ده علم حضوري عین معلومي یعنی په معنا د شرط تاسو نه چې په معنا د مبدی علم عین معلومي شرطي کنه دا معلوم حاضر در شرطي مزه ته علم وایي مجازن علم ورته وایي چې شرط کشفي چې معلوم به حاضر عالم خواته چې علم د واجب تعالی په ممکنات حضوري ده علم عین معلومي نو علم عین ممکنات دي او ممکنات واجب تعالی نه غیر دي نو لازم شي استکمال بالغیر ایوا اگر کله معترض لکه تسامو وکړه کیسه پټه کړه چې استکمال چیرته ده استکمال خو پاسه چې مبدل انکشاف د کائنات وي هغه مبدل انکشاف خو نه دي چې کمال ده دا خو شرط الانکشاف دي چې حضور د معلوم دل عالم خو خیر بس دا سی ویل چې علم عین معلومي نو علم حضوري دی الله په کائنات عین کائنات دي چې علم عین کائنات شو علم خو صفت کمال ده ادا کائنات دي نو لازم شي استکمال بالغیر والتالي باطل غیر باندې چې کامل خو ممکنه ایوا دا سمون تپوس کوو چې دا ممکنات چې دي علم د واجب تعالی په ممکنات ته حضوري شو علم عین معلومي نو علم عین ممکنات دي
اوس زه تپوس کوم چې دا ممکنات په ازل کې شته که نشته؟ بیا چې ممکنات په ازل کې نه وي نو واجب تعالی هم شته که نشته؟ نو که ممکنات په ازل کې نه وي او واجب تعالی وي، ځکه واجب تعالی قدیم ذات تا خو به وي، خو تا نه تپوس کوم چې کائنات په ازل کې نشته، علم خو یې کائنات شو، او دا کائنات ممکنات په ازل کې شته که نشته؟ که دا ممکنات په ازل کې نه وي خو علم خو نه راغی، ځکه علم خو یې ممکنات علم خو ختم شه، واجب تعالی شته په ازل کې، نو لازم شي نسبت علمي واجب تعالی ته، واجب تعالی شته علم یې نشته، ځکه علم خو یې ممکنات و او ممکنات په ازل کې نشته. واجب تعالی شته ازل کې، کائنات نشته، علم عین کائنات و، نو علم نه راغی واجب تعالی راغی، نو لازم شي نسبت علمي واجب تعالی ته و طالبات نه، هغه واجب تعالی هم بیا نه وایي چې علم ممکنات په ازل کې نشته، واجب تعالی نشته، نعوذ بالله. نو بیا خو لازم شي نسبت حدوث واجب تعالی ته و طالبات نه، دا خو غلطه خبره ده چې واجب تعالی ته حدیث وایي. کنه ممکنات په ازل کې وي، واجب تعالی هم ازلی ده، ممکنات یې ازل کې وي، نو ټیک ته علم خو د واجب تعالی راغی، ولی علم عین کائناتو، کائنات په ازل کې وایي، واجب تعالی په ازل کې ده، نور هیڅ نقصان نه راغلی، علم د واجب تعالی په ازل کې راغی، حدوث د واجب تعالی نه راغی، نفي د علم نه راغله، خو لازم شي قدم د عالم، ځکه دا ممکنات په ازل کې تا وویل واجب تعالی ازلی ده، ممکنات په ازل کې دي، ادا د الله علم ده، نو لازم شي قدم د ممکنات او طالبات نه. دا سوال جواب دادا چې نه سړیا اصل کې دادا چې علم دوه معنی دي، یو علم د په معنا د مبدل انکشاف، یو علم د په معنا د شرط الانکشاف. مبدل انکشاف دا چې اصل د کشفي، یعنی کشف په درازي لکه انوار، دا مبدل کشف تا، دا رڼا خو علمر لوجه ده، نو علم په معنا د مبدل انکشاف چې اصل د کشفي، ایو علم په معنا د شرط الانکشاف، شرط الانکشاف دا چې معلومي عالم ته حاضري، دا شرط ته د کشف کړي، نو علم یو په معنا د مبدل انکشاف دی، واجب تعالی علم یو علم په معنا د مبدل انکشاف، یو علم په معنا د شرط الانکشاف. دا علم په معنا د مبدل انکشاف چې اصل د کشفي، دا عین ذات ته واجب تعالی ده، یا مبدل انکشاف چې دا علم په معنا د مبدل انکشاف، هغه واجب تعالی ذات په خپل ده، یعنی واجب تعالی وجود نورانی ده چې عین ذات نورانی ده. استکمال بالغیب څه ترای واجب تعالی خپل ذات ته سبحانه، بس دا مبدل انکشاف ته کنه، دا کمال ده. دغه مبدل انکشاف څه ده چې علم په معنا د مبدل انکشاف چې اصل د کشفي چې عین ذات واجب تعالی ده، یعنی عین وجود نورانی ده چې ذات نورانی ده، دا مبدا د کشف ته ازلی ده. دغه علم په معنا د مبدل انکشاف دا ته علم حقيقي وایي، ځکه حقيقي علم خو دغه یې کنه چې مبدل انکشافي. دغه علم په معنا د مبدل انکشاف چې عین ذات واجب تعالی ته، دا ته علم حقيقي وایي، علم اجمالی ورته وایي. اجمال په معنا د بساطت سره ده، یعنی یو ذات مبدا د انکشاف ته، یو ذات ته واجب تعالی ده، دا مبدا د انکشاف ته کل کائنات لپاره. نو دا علم په معنا د مبدا د انکشاف سره هم شه چې عین ذات ته واجب تعالی ده، دا علم څه په علم حقيقي هم شه، ځکه حقيقي علم دې ته وایي چې مبدا انکشافي ذات ته واجب تعالی ده. دا علم اجمالی هم شه، اجمال معنی یو بسیط ذات، بسیط ذات مبدا د انکشاف شه. دا علم فعلی هم ده، ولی علم فعلی ده ځکه فعل د عالم چې د الله د عالم پیدا کړی ده، دا خو په دغه علم پیدا کړی ده چې مبدا انکشاف ته چې عین ذات ته واجب تعالی ده، چې د دنیا ورته کشف هو کنه بیا ځکه پیدا کړه، نو دا علم فعلی وایي.
ځکه دغه علم په معنا د مبدل انکشاف چې ذات ته واجب تعالی ته دا علت ته لپاره د فعل العالم د عالم چې الله پیدا کړ خو په دغه علم پیدا کړ ته چې یو کار کوي خو علم بدی کنه نو الله چې د دنیا پیدا کړه علم مې وو ازلی چې هغه علم په معنا د مبدل انکشاف چې ذات نورانی دی واجب تعالی ادا ته علم به معنی ایجاد وای ځکه دا علت لپاره دی ایجاد العالم الله چې عالم پیدا کړو په دغه علم پیدا کړ چې علم په معنا د مبدل انکشاف چې هغه رب سبحانه ذات نورانی ده پس یا پیدا کړ کنه چې علم یې وپ چې علم دی به څنګه پیدا کړ نو دا ته علم به معنی ایجاد هم وای دا عین ذات ته واجب تعالی ادا ته علم صفت په معنا د صفت کمال سره وای دا د الله کمال ده ځکه مبدل انکشاف کمال نو ګوره یو علم په معنا د مبدل انکشاف ته واجب تعالی چې ذات نورانی ده دا ته علم حقيقي وای ځکه حقیقتا علم چاته وای چې مبدل انکشاف دا ته علم اجمالی وای اجمال معنا بساطت معنا یو ذات مبدل انکشاف ته چې ذات ته واجب تعالی ده دا ته علم فعلی وای ځکه دا علم علت لپاره د فعل العالم دا عالم چې الله پیدا کړو په دې علم پیدا کړل چې علم اجمالی ده چې الله په عالم او په کائنات ځکه پیدا کړ نو دا علم فعلی وای دې ته علم به معنی ایجاد وای ځکه دا علت لپاره د ایجاد العالم کړه عالم چې الله پیدا کړو په دې علم پیدا کړ دا دې ته علم په معنا د صفت کمال سره وای دا علم په معنا د صفت کمال هم ده ځکه دا سره کشف راځي د دنیا کشف ته کائنات اور سره راځي دا ځکه علم په معنا د صفت کمال سره ده دا هوینه ذات ته واجب سره ده نو استکمال بالغیر څه سره ده هیڅ استکمال نشته ها یو علم په معنا د شرط الانکشاف چې وجود د معلوم لدل عالم چې دا معلومات حاضر عالم خواته چې دا د کائنات دي نو دا کائنات ته چې مونږ علم وایو دا په معنا د شرط سره ده یعنی دا معلومات دي چې حاضر دي الله ته بس دا حضور د معلوم په نزد عالم دا شرط کشف تا چې معلوم خو به حاضری چې معلوم نه حاضر به څنګه معلوم کشفيږي بیا خو نه کشف کیږي نو یو علم په معنا د شرط الانکشاف سره ده چې وجود العالم او وجود المعلوم لدى العالم چې معلوم حاضری عالم خطا چې دا د وجود د کائنات ده چې حاضر دی واجب تعالی ته الله ته حاضر دی دا علم په معنا د شرط سره ده دا علم په معنا د مبدا نه ده دا علم حقيقي نه ده حقيقي علم خو دې ته وایي چې مبدا د انکشافي دا علم مجازي ده دا مجازن علم ده شرط کشف تکله مبدا د کشف نه ده نو دا کائنات دا علم د په معنا د شرط الکشف چې معلوم به حاضر عالم ته دا شرط ده دا علم مجازي ده حقيقي علم نه ده ځکه شرط کشف ده مبدا د کشف نه ده ادا ته علم تفصیلی وای تفصیلی ولې وای ځکه مفصل کائنات الله ته حاضر دي تفصیلی وجود سره کائنات رب سبحانه ته حاضر دي په علاقه د معلولیت حاضر دي کنه دا ته علم شرط الانکشاف وای دا ته علم مجازي وای دا ته علم تفصیلی وای ځکه تفصیلی کائنات الله ته حاضر دي په علاقه د معلولیت ادا ته علم انفعالی وای انفعال معنا قبول چې دا کائنات وجود قبول کی دا قبول دی وجود د کائنات ما دا علم د په معنا د علم تفسیری قبول الوجود د کائنات وجود چې کائنات وجود قبول دا علم د په معنا د شرط الانکشاف خدای علم صفت کمال نه ده څنګه دا هم مبدا د کشف نه ده او سترازونه دفع شو چې یو علم اجمالی ده ادي واجب تعالی ذات ته سبحانه ادا ته علم حقيقي وای ځکه دا مبدا الانکشاف ده ادا ته علم فعلی وای
ځکه دا علت ته لپاره د فعل العلم دې ته علم بمعنی الایجاد وایي ځکه دې سره الله دا دنیا پیدا کړې ده ادا ته علم په معنی صفت کمال وایي ځکه دا مبدل انکشاف ده ایو علم تفصیلی ده علم شرط الانکشاف دا معلومات دي چې حاضري عالم ته دا خو څه حقیقي علم نه ده خو شرط کشف دا ده چې معلوم به حاضري عالم ته نو دا علم په معنا د شرط سره ده دا علم مجازي وایي حقیقي علم نه ده مجازي علم ده شرط ته کنه ادا ته علم تفصیلی وایي لکه تفصیلی کائنات الله ته حاضر دي په علاقه د معلولیت ادا ته علم انفعالی وایي ځکه دا علم په معنا د شرط ځکه دا چې د کائنات وجود قبول کړی ده کنه چې وجود نه قبلوله بیا خو دا علم په معنا د شرط نه و ځکه معلوم به حاضر له د عالم چې د وجود نه قبلې بیا خو معلوم نه ده حاضر عالم خاطر چې کله داسې وه اوس مونږ وایو چې کوم علم حقیقي ده مبدل انکشاف ته عین ذات ته واجب تعالی ده او واجب تعالی ازلی ده علم په معنا د مبدل انکشاف دا ازلی ده او دا دی الله عین ذات ته استکمال بالغیر نه راغی ځکه دا خو دی الله خپل ذات ته مبدل انکشاف استکمال بالغیر چېرته راغلی نو الله ازلی ده علم په معنا د مبدل انکشاف علم اجمالی دا دی الله عین ذات ته دا ازلی ده استکمال بالغیر نه راغی باقی کائناتو پتہ کہتا چې دا کائنات حاضر دي کنه دي حاضر مونږ وایي کائنات په ازل کې نه دي حاضر هرکه چې نه دي حاضر واجب تعالی حاضر ده کنه آن ده حاضر چې کائنات نه حاضر واجب تعالی نه حاضر په حدود سے واجب تعالی راځي کنه واجب تعالی یا کائنات نه بیا خو نسبت ته علمي واجب تعالی تعالی مونږ وینا نسبت ته علمي هونه ده علم په معنا د مبدل انکشاف هغه عین ذات ته واجب تعالی ده لا علمي نسبت هونه ده کائنات په ازل کې نشته کائنات نشته په ازل کې نو قدم د عالم نه دراغله کائنات په ازل کې نشته واجب تعالی ازلی ده علم شته په معنا د مبدل انکشاف کائنات نشته نو قدم د عالم نه راغی استکمال بالغیر نه راغی ځکه دا خو الله پر کمال نه ده د کائنات وجود واجب طلب وای د کائنات په ازل کې نه وای کته وای چې نه وای واجب طلب نه وای حدوث را نه واجب طلب شته دي کائنات نشته اګه ته چې کائنات نشته واجب طلب شته دي بیا خو نسبت له علمي واجب ترا نه 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 نسبت له علمي علم خو په معنا د مبدل انکشاف دی الله ذات به اهو الله ذات ازلی ده علم ازلی ده په معنا د مبدل انکشاف کائنات نشته په ازل کې واجب تعالی شته دي حدوث ته واجب تعالی نه راځي حقیقت وای نسبت له علمي واجب تعالی نه دراغله ځکه دا خو علم دن اصل کې حقیقتا دا هم معلومات چې حاضر دي علم ته اصل علم کمال هغه مبدل انکشاف ته هغه دی الله ذات ته په ازل کې شته دي نو الله شته دي کائنات نشته ان لازمي نسبت له علمي واجب تعالی ته ځکه علم په معنا د مبدل انکشاف عین ذات ته واجب تعالی ها یو سوال ته کوي چې لازم شو تعلق علم بالمعدوم ځکه ممکنات په ازل کې نشته علم دی الله شته په معنا د مبدل انکشاف الله ذات ته اخو الله علیم ده په دې کائناتو کائنات په ازل کې نشته نو لازم شو تعلق علم بالمعدوم جواب دی چې تعلق علم بالمعدوم نه ده دا کائنات څه دي دا الله ته حاضر دي کنه په واسطه د دې علاقه چې نه معلولات الله تعالی دا په دې علاقه سره ازل کې حاضر دي کائنات په ازل کې شته نه او کتوای تعلق علم بالمعدوم نه دا کائنات حاضر دي واجب تراته په واسطه د دې علاقه چې نه معلولات الله تعالی دا د الله معلولات دي کنه په علاقه د معلولیت سره دا حاضر دي